زړه کې یقین دا پخول ځکه دعا ده اللهم انی اسألک ایمانا یباشر فی قلبی یا الله ایمان زما په زړه کې واغې او بل د مسند احمد دعا ده اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکره الینا الکفر والفسوق والعصیان یا الله ایمان زمونږ د زړه ایمان سره مزین کړي او محبوب ترین شي زمونږ ایمان جوړ کړي دی وجه زما عزت مندو د ټول نبیانو په مهنت کې د هغه مشترکه شي د ایمان مهنت ولومبي نو زموږ تاسو دا راوړم دي د پران چې الله موږ دا یقین را نصیب کړي ځکه یقین دومره کمزورې دی دونه کمزورې دی چې زموږ د یقین د کمزوروالي الو صحت نه معلوم که غم راشي غم مخلوق ته منسوب کوو او که خوشحالي راشي خوشحالي مخلوق ته منسوب کوو او که حالات ټیک شي مخلوق وای دا مخلوق ټیک کو او که حالات خراب شي وای دا مخلوق ټیک کو مېش کې الله چرته لاړو الله چرته لاړو چې ته چې حالات الله غیر ټیک کم حالات مخلوق ټیک کم حالات مخلوق بګار کم امن مخلوق راوستو جنگ مخلوق راوستو الله چرته لاړو ټول پر ځمکه کائنات په هر ذره باندې د الله قبضه ده مالک باندې څه قبضه ده الله ده د الله د ارادې نه بغیر مشیت اللہ دے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پدی باندې پورا باب قائم کړی دی مشیت و ارادتی ہی دا اللہ دا مشیت نه بغیر سکیږي نه کله چې انسان د مشیت یقین انسان پر لکی بیا بده هر حال کې حال رالو الله طرف ته الله پاک دی وخت کې مانه سغواړي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پدی کې کوم عمل کړی دی دا زموږ د مهنت دا زموږ د مهنت دی د پر دی تندر نور یعنی نور تندر نیو یا سپوږمۍ تندر نیو دا خو پرېږده چې آسماني حالاتو کې تبدیلی راشي اپس ټکیږي رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام جماعت ته تشریف وړو او مونږ صحابه کرام وایي چې کله دا مونږ وکړو رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام مجنبي کې لږ وړاندې شو په د مونږ دوران کې او بیا رستو شو مونږ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو یو حرکت وکړو د دې حرکت باندې موږ وینو شو رسول پاک علیه السلام فرمایل پزمکه باندې په مسجد نبوي کې په دې وخت کې ما ته جنت دروازې کولو شو د جنت انګورو غونچې ما ورته وړاندې رالی موږ ته هغه ذات خبر را کړی دی چې پزمکه باندې ټول کائناتو نقشه په الله ظاهره کا یې که څه شک او شبه نشته د جنت غونچې رالی مو د وړاندې شم چې زه دې نه یو غونچه روشو کوم او بیا حدیث پاک مفهوم دی چې دا غونچه به تر قیامته پورې خلکو خوړه د دې غونچې ختمېدل نو د جنت د نعمت دنیا ځای دی نه دې وجې زه بیا راوستو شم او بیا د اور لمبه راله جهنم راته الله وړاندې کړو د جهنم د اور د لمبې نه زه لږ وروسته شم هغه نبي موږ ته خبر راکړی دی نن زما عزتمندو موږ که چېرې په صحیح یقین باندې رالو الله به ټول حلال زموږ ټیک کړي او حالات بل دې ناراضي نه ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس زموږ لاس په چې څه کوي دا عمل پاس دي او ځکه جبریل علیه السلام رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام د معراج په موقع تپوس وکړو څه پاس دي څه لاندې راتلل ای جبریل لا پاس دي لاندې سره دي وایي دا پاس اعمال دي لاندې سره دي لاندې فیصلې را دي څه عمل پاس دي لاندې به فیصله را دي دې د پاره د ما عزت مندو الله پاک موږ ته دا مبارک مهنت را کړی دی الله دې په موږ تاسو پوي کړي امين او الله دې اخر خاتمه د موږ په دې مهنت کې وکړي امين او الله دې مال ځان وخت زموږ استعداد صلاحیت دل دماغ په دې کار کې ولګي امين دې د پاره دعا ده دې د پاره جړا ده دې د پاره مهنت ده دې د پاره خواري ده کدی کې ملګیدم والله ډیر به خوشاله وي د مرګ په وخت کې او که چېرې دې نه علاوه لګیدو بیا به انسان ډیر پریشان وي افسوس پکې خو هغه وخت کې بیا دې نه څه جوړېږي نه دې د پاره د ما عزتمندو د دې مهنت اعمال دي بس دا اعمال دا خبرې به څنګه را دي د اعمالو په در د مهنت د اعمالو په در دا مهنت اعمال څه دي دوه ګشتونه که موږ غواړو چې فساد د دنیا نه ختم شي شر دې ختم شي جنگ دې ختم شي دوه ګشتونه اوس موږ تاسو دې سره موږ تاسو عقل باندې سوچ کوو عقل باندې نه خدایي فیصله ده واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وویریږئ هغه ازمایښت نه کله چې راشي په خاصو باندې باندې عام او خاص ټول به پکې راځي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب دې وجه ما عزت مندم دوه ګشتونه لکه د ګشت په دریا په محله کې ګرځېدل
دا الله عذابونه لري کول دي او دو تعلیمونه یو تعلیم په کور کې یو تعلیم په مسجد کې 2 غنټې روزانه جمعات ته ورکول او دا زما عزتمند مشوره او د میاشتې سیرو دا د مهنت اعمال دي اوس که موږ تاسو دا کوو نو زموږ په ژوند کې به صحیح یقین راځي د صحیح یقین فایده به دی چې موږ به هر حال کې الله طرف ته منډه وو او چې الله طرف ته منډه وو حالات په الله زموږ ټیک کوي او که چېرې محنت نه کوو نو زموږ یقین کې به بېګار راځي بېګار یقین کې راړو نقصان به شي چې موږ به د الله نه ما سوا نورو خلکو پسې منډه وو او د نور چا په لاس کې څه شته نه ځکه که ټول رسول پاک علیه الصلاة والسلام عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یا ابن عباس اعلمک کلمات ان تنفعک زه تا ته څو خبرې ښیم دا یاد کړه واعلم علماء کرام فرمایي واعلم دلته کې په معنا چې د یقین وکړه دا یقین واعلم دا خبره ټولو ته معلومه ده خدا یقین وساته واعلم دا یقین د دې خبرې یقین وساته لو ان الامه اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك کو ټول کائنات راغون شي چاته فایده رسول غواړي الله نبی غوښتي دی نشي رسول ولا اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك کو ټول کائنات او مخلوقات راغون شي چاته ضرر رسول غواړي ضرر نشي رسول مګر هغه رسول چې الله غوښتي دی وجه ما عزت مند مونږ او تاسو د دې یقین زکول لپاره دا یقین پرړ کې کینول لپاره الله موږ ته د مهنت اعمال راکړي او چې کوم سره دغه مهنت اعمال کوي دغه مهنت په برکت سره الله جل شانه ته والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين مجاهده ستوي علماء کرام فرمایي مجاهده بیتک مهنت او چتول ته مجاهده نه وي مجاهده یا سو اعمال په هغه کې مشقت برداشت کول هغه ته مجاهده وي بیا په هغه مجاهدین پس په الله هدایت ورکړي او هغه د مجاهد